السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ او په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم تکلیف، آفت، غم، مصیبت او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د وبایي مرضونو، اچانکی آفتونو، مرګونو نه په امن کې وساته. ما نن ستاسو دپاره یو وظیفه راوړې ده چې ډېره عظیمه او مجربه او ازمایلی شوې وظیفه ده. د دې وظیفې په کولو سره به الله جل شانه ستاسو هر مشکل، هر حاجت او هر تندرستی هغه لرې کوي او مصیبت بدن لرې کوي او حاجات هم پوره کوي. او که یو سړی وایي چې زما جب دی دا د پیسو نه خالی نشي، یعنی چې زما په جب کې د هر ټیم پیسې وي، زما رزق دی فراخه وي، نو هغه سړی دی دا وظیفه روزانه پابندۍ سره کوي. هغه وظیفه دومره ګران هم نه ده، دومره مشکل هم نه ده او دومره ناممکنه هم نه ده، یعنی ممکنه او اسانه او مجربه او ازمایلی شوې وظیفه ده. هغه وظیفه هغه زموږ د بزرګانو علماو نه هم ثابته ده او هغه ازمایلی شوې هم ده، یعنی تجربه پرې کړې شوې ده. هغه وظیفه ډېره اسانه ده. د هر مازدیګر مانځه نه پس، د هر مازدیګر مانځه نه پس 100 پیرې، یعنی 100 مرتبه یا وهابو یا وهابو یا وهابو یا وهابو، دا وظیفه به 100 کرته کول وي، یعنی 100 ځله دا به کول وي. د هر مازدیګر مانځه نه پس مخکې وروسته به درود شریف 3 ځله ویل دا پکار وي. که درود ابراهیمي وي، که هر یو درود شریف وي، وړومبی به دا درود شریف 3 ځله ووایي، بیا به یا وهابو یا وهابو یا وهابو دا به 100 ځله ووایي. بیا به د هغې نه پس درود شریف بیا 3 ځله ووایي او بیا به الله جل شانه نه دعا وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو جیب د سر د پیسو نه خالی کوي او تاسو د رزق تنګستیا به هم په دې سره لرې کړي. هر مشکل به په دې باندې رفع دفع کړي. او دا وظیفه به روزانه د مازدیګر مانځه نه پس کول وي. نو الله جل شانه به ستاسو جیب چرته هم د پیسو نه خالی کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.